السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دي تاسو ټول بخیر خوشاله به په صحت بروغه. زم شفیق تشانی ما سره ندیم خان او بل مرګره عارف خان. الله دې تاسو ټول خوشاله لري. نن زمونږ ویډیو چې کومه دا د سباره کې دا موږ تاسو ته لږ دغه وضاحت کوو. زمونږ د باډاګرام که تاسو ته پته د ټولو نه مشهور شی په خوراک کې هغه سشي دی الکا ماشا کباب او د کباب چې کوم دی په سعودي عرب کې خو هغه کباب دلته عموما یینا خو نن یو ځکه موږ هغه شان کباب معلوم کړ دي د باډاګرام کباب چې ډېر زیات صفت کی او یغي کاریګر چې دی هغه چې دی نو د ماشا سره فیملی سره دی نو موږ زو هغه کباب ګورو ټیسټ کوي تاسو ته خیو د کباب چې کوم هوټل هغه زموږ د علاقې سره تعلق ساتي نو تاسو موږ سره اوسئ. ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. شفیق بھائی تاسو ډیره مهرباني چې دا دلته ګراله. عارف بھائی نظیم بھائی تاسو ډیره مهرباني تاسو دلته ګراله زموږ خاله رااله جمعې ورځ وه او موږ ډېر خوشحاله شولو او موږ دا نوی کار شروع کړی دی کبابو په دې هاربر امام کې او ماشاءالله خلک ډېر خوښوي. دا ظفر استاد موږ راویستی دی د باډاګرام مشهور او دا باډاګرام بالکل حق شانتي ده چې هغه نیرو دلته چې څوک راشي لکه چې وخوري نو هغه ټیسټ ورته ملاویږي هغه ذایقه ده انشاءالله. دلته خو تاسو نور هغه کتلي که نه په جده کې مختلف کبابونه دې په ځای ستاسو ټیسټ هغې نه ښه دی لګا انشاءالله غوښه بالکل تازه ټیسټ د هغې نه مختلف او ډېر مزېدار لګه. یو کاکوړی څوک وخوري ورپسې سمدستي کې بل راغواړي لګه. دې نه علاوه څه څه دي تاسو سره؟ دې نه علاوه خو سالونو کې تقریبا هر قسمه سالونه ملاویږي او سهار ناشته هم ده او غرمه هم روټۍ ملاویږي او څه سار د هغې نه کباب زیات خلک څه ټیم کوي سهار نه ماښام نه؟ دا سهار هم تقریبا رش وي او د هغې د ماښام نه وروسته شپې باره پورې کباب ملاویږي د ماسپښین لمونځ پسې کړې سټارټوي استاد او شپې باره پورې شپې باره پورې بالکل صفا ستره تازه. ظفر استاد موږ سره ولاړ دی. ظفر استاد چې د باډاګرام دو خپلته ډېر مشهور چې د دوی یو نوم دی. نو ظفر استاد څنګه دی؟ خیر دی؟ خیر دی جی. څنګه کباب څنګه روان دي دلته؟ دا ځای ستاسو نوی دی کسټمر څنګه دی ستاسو ذایقه څنګه لږ راته ووایه. یاره جی ځای خو نوی دی خو الحمدلله کار ډېر ښایسته کار دی او زه داسې خوش کوم ده خو بهرحال کار زمون الحمدلله ډېر ښایسته کار دی ښه ټاپ ټاپ روان دی که نه
خلک رس تر رس سیوا کېږي. ها دا راته ووایه چې کوم خلک دلته راځي نو هغو ته به څنګه ذایقه میلاویږي؟ تا ذایقه خو څنګه زموږ پاکستان کې هغه سسټم دی، هغسې غو حساب دی. نو غوښه مونږ وله تازه راوړو، ښه فرش نه وي که نه، او ښه صفا مټیریل جوړو ښایسته. خاجي منګه واپس شلو، کباب منګه ټیسټ کړ، ډېر زیات خوند یې وکړ. یقین وکړئ چې منګه خو دلته په جده کې ډېر ځایونو کې کباب مشهور دي، په بني مالک کې، البوادی کې، نورو ځایونو کې. خو زما خو په خپله ډېر خوښ له زه ملګرو نه تپوس کوم چې د دو څه ریویو د دې باره کې څه وایي دو. یاره کباب ډېر زیات مزه وکړه، او جدې کې خو مو ډېر کباب خوړلی، خو لکه داسې کباب موږ اوسه پورې نه خوړلی، لکه بالکل پیور فرش چې کوم غوښه ده هغه پکې کباب کې اچي. بهرحال بني مالک هغه دغې سره که دا مونږ کمپیر کوو نو دا د هغې نه بهتر و، لکه ډېر بهتر و، ډېر زیات بهتر و. لکه بل دا و چې سافټ و، او بل دا و چې غوښه پکې ومه چې کوم دی تازه وه، صفا سوتره وه، صفا سوتره وه. زموږ مخکې هغه جوړ کړه. لکه خاجي بس آباد اوسئ جي، خپل خیال ساتئ، عارفه ته پکې ډېره خبره مهرباني، وکړه عارفه، او ویډیوګانې جوړئ اخراتي چې کوم دی سبسکرایب وکړئ د دې لپاره. صحیح ده، ډېره مننه یار.